أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون سورة الصف مدنی سورت تے نازل شد رستو د سورت تغابن مخی سورت کے تذکرہ د دے وچے بائیکاٹو کئی د کافرانو سرا لکه مخی ویلیو کفرنا بکم منگا ستاسو د حق والی نه انکار کرلے منگا ستاسو سره دوستانه تعلقات نه ساتو منگا ستاسو د معبودانو نه هم انکار کرلے چې تاسو ځان لا جوړ کړلی د الله نه سیوا نو چې کله دی دا د غیرت خبره وکړه نو دلته کې الله رب العزت وایي چې زما محبوب بشي د الله د محبوبیت د پاره پکار داده چې دشمن سره بایکاټو کې هغه ته اعلان وکړي داود صورت بئی زجر آغا چاہتا چی آغا وی یو سو کئی بل سو او ترغیب جہاد تا ہم دے خلاصہ دا صورت بئی صورت کے یا ایوہ الذین آمنو سرا دری خطابات پیش کئی مومنانو تا یو خطاب کی بدائی چی اے مومنانو جہاد کوئی د یهودیانو خلاف کوي ولی یهودیان وی یو سو کئی بل سو لم تقولون ما لا تفعلون خبر کئی ورپسی رستو بل برازی یا ایوہ الذین آمنوا سرا بل خطاب بی اے مومنانو جہاد کوي اللہ بتاسو زیر در کی اللہ بتاسو نجات در کی بیادرین پی روی ایوہ الذین آمنو اے مومنانو تاسو دا حواریانو پشانتی جہادو کئی سنگا چے اغا حواریینو جہاد کرو نو تاسو داغی پشانتی شئی اغی پشانتی جہادو کئی مخینی خلقو کے دوڑلے شوی وے نو کم چے مومنانو اغی کامیاب شو او اغا نور مغلوب شو سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض تسبیح بیانی دا اللہ دا پارا آغا سوچ چی پا آسمانونو کی دا چی پا زمکہ کی دی مسئلہ دا توحید دا سبح للہ ما فی السماواتی محکم ترشیو تسبیح بیان کرلا دا اللہ دا پارا آغا سوچ چی پا آسمانونو کی دا چی پا زمکہ کی دی نو وس چی دی نو نا بیانی سو نو وسم بیانی نو یسبحو للہ سبحا یسبحو تسبیح بیانی دا اللہ دا پارا آغا سچ پاسمانونو کی دی آغا سچ پزمکہ کی دی آغا که انسانان دی کاغا پیریان دی کاغا ملائک دی کاغا نور
حشرات الارض دی، کاغ نباتات دی او کاغ جمادات دی. اللہ رب العزت مخی ویلی ولیکن لا تفقهون تسبیحهم، تاسو داغی پا تسبیح نہ پوئے گئی. وی آغی دغا ونی بوٹی دام دا اللہ تسبیح وی. او دانور حیوانات تی دام دا اللہ تسبیح وی. تردے پوری چی دا جمادات کاڑی دا گٹے لوٹے وغیرہ دام دا اللہ تسبیح ہوئی. ولیکن لا تفقهون تسبیحهم، اللہ ہوئی تاسو پہ نہ پوئے گئی. نسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، تسبیح بیانی دا اللہ دا پارا آغا سچی دی سوک چی دی پاسمانو کیا پزمکا آچ پزمکا کی دی. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ دے غالب حکمت والا. یا ایوہ الذین آمنوا، اولنے خطاب دے اے مومنانو چی تاسدانتا مومنان ویلی پا جوابان دینو پزڑکیم دا خبر ورکوزک کئی. اے مومنانو لم تقولون ما لا تفعلون، ولی تاسوائے آغا سچ کوئینا پخلے بانے وی آپ بیائی کئینا زبردست چلو کم بیائی کئینا دیتا بے لوزی وی دیتا دروغ وی. اللہ ویدہ سی مکوئی دروغ موائے. دا خود منافقان علامت تے. بل داوی پدے صورت کے فریضہ دا بہادرانو ذکر کئی. نو بادر سڑے دروغ نوئی، نر سڑے دروغ نوئی. اچھی کم در پوگی جوالتا جی مخامخ کی گی یو سوئی او چالتا ہلاشی بیا بل سوئی. دلتا جی مخامخ شی جو اووی ویاو دا سی با کوم چی لاشی بیا نکی. نو یا ایو الذین آمنو، اے مومنان لم تقولون ولی تاسوائی ما لا تفعلون آسج کوئینا. کبر مقتن عند اللہ، دیر لوئی غصہ کون کے دے. کبر مقتن دیر بد دے دا غصے پلی حاس سرا. عند اللہ دا اللہ پنزبانی دا خبرہ ان تقولو چی وائی تاسو ما لا تفعلون آچی کوئینا. پدے بانے اللہ غصہ کی گی. دا اللہ لوئی غضب دے پا چا باندے چی وی یو سو کئی بل سو. نو کبر مقتن عند اللہ دیر لوئی دا غصے خبرہ دا اللہ پنزبانی آداد چی تاسو وائی آغا سوچی کوئینا. ان اللہ یحب الذین، یقیناً اللہ خوخی آغا کسان یقاتلون فی سبیلہ چی قتال کئی پلار دا اللہ کی صفن سب بستا. صفن پدا سیال کی چی صفی کلک کانہم بنیانم مرصوص، گویا کہ دادے دیوال چونگٹ. دا دیوال لے دسی کے کلک مضبوط دیوال لے. مومن سڑے شاتکی گی نا، سری پکی زی لارشی پکی لیکن شاتکی گی نا. نو اللہ دغسی سڑے خوخی جہاد کئی پنرتوب بانی کئی. نو ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، یقین اللہ خوخی آکسان چی قتال کئی پلارد اللہ کی صفن سب بستا. صفی مضبوط کانہم بنیانم مرصوص، گویا کہ دا دیوال دے دا چنے، دا دیوال دے مرصوص دا سکے چی سکے پی آڑا ولی شوی
داسې دیوال دی مضبوط دی کلک دی. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ کله چې وی موسی علیہ السلام خپل قوم ته یا قوم زما قوم لم تؤذونني یهودیانو خبر ده موسی علیہ السلام منون کی او یهودیانو موسی علیہ السلام له ډېر تکلیفونه ورکړیو. موسی علیہ السلام ډېر دړمن کړو. خو خلق په یو دړمن کېده بدني لحاظ سره یو د زړه په لحاظ سره. په زړه په خوله باندې سړی کوم خبره کوي هغه چې په زړه کې کم پرهر کوي هغه په توره نه کېږي. موسی علیہ السلام ته وایي وَإِذْ قَالَ موسی او کله چې وی موسی علیہ السلام له قوم خپل قوم ته یا قوم زما قوم لم تؤذونني تاسو ولې تکلیف را کوئ مالا تاسو ولې تنګوئ مالرا په انکار د حکم د الله باندې وقت تعلمون او یقینا تاسو پوهیږئ انی رسول الله الیکم یقینا زه د الله رسول ام تاسو ته رالیږلی شوی دا الله رسول تاسو ته رالیږلی شوی نو تاسو ماله ولې تکلیف را کوئ تاسو ولې ما تنګوئ لم تؤذونني کله چا سوي کله سوي مختلف قسم اعتراضونو مختلف قسم سوالونو. موسی علیہ السلام په ډېرو خبرو کې دغسې تنګ کړی دی. دا هم یو قسم. اوس خپل ملګری دی نو هغه ته به سړی څه وایي او هغه داسې خبرې کوي خبرې راواخلي سړي ته د هغې نه زیات تکلیف رسي. پردی دی دشمن دی هغه که کنزل کوي که بدې ردې وایي که ګزار کوي څه کوي د هغه نه دومره خفګان نشتی د هغه نه ګیله نشتی ګیله د خپل نه ده. که نور څه کوي نو کوي به نو ته ولې کوې نور څوک که څه وایي که څه کوي نو ته ولې کوې ته خو زما خپلې. موسی علیہ السلام هم د بې وسۍ غونته کې یوه خبره کوي ولې په ده باندې وس خو نه رسي خپل ملګری دی نو هغه ته خو سړی څه نشي ویلی که نو ملګری دی نو هغه باندې سړی شروع کېدی نه شي چې جهاد ورسره وکړي مړی کړي قتل یې کړي هغه نشي کولی. دلته کې اوسېږي موږ سره نو څه ورته ویلی شي او چې کوم اخواته نور دي کافر دي د هغې سره هغې باندې سړی خفه کېږي هم نه او دشمن دی نو چې څه وایي کوي به نو هغه خو به د هغه چې څه وس رسي نو کوي به. موسی علیہ السلام خپل قوم ته خپل قوم دی خپل امتیان دی وی یا قوم زما قومه لم تؤذونني ولې تاسو تکلیف را کوئ ماله ولې تاسو ما ولې ما تنګوئ وقد تعلمون یقینا تاسو ته پته ده حال دا دی چې تاسو ته معلومه ده انی رسول الله الیکم یقینا زه د الله رسول ما تاسو ته رالیږلی شوی. فلما زاغوا زاغ الله قلوبهم کله چې دی کاږه شو نو الله کاږه کړه زړونه د دي واغوښتو نو الله وله زړونه کاږه کړه. اوس چې ګورې دا کاږه دي ټول کاږه روان دي دا یهودیان کاږه روان دي. موسی علیہ السلام له تکلیفونه ورکړي نورو پیغمبرانو له ورکړي عیسی علیہ السلام له تکلیف ورکړي دا داسې دي. نو فلما زاغوا نو کله چې دی کاږه شو زاغ الله قلوبهم نو الله واړول کاږه کړه د دې زړونه. والله لا يهدي القوم الفاسقين والله هدایت نه کوي قوم فاسق ته. وإذ قال عيسى ابن مريم او کله چې وی عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل انی رسول الله الیکم یقینا رسول د الله
زه د الله رسول یم تاسو ته رالیږلی شوی مصدقا لما بین یدی من التورات زه تصدیق کوونکی یم د هغه څه چې مخکې زمانو د تورات نه و مبشرا برسول یاتی من بعدی اسمه احمد او زیره ورکوونکی ما په یو رسول باندې یو غټ رسول به د هغه زیره در کوم یاتی من بعدی اسمه احمد چې راځي ورستو زمانه چې نوم به د هغه احمدي فلما جاءهم نو کله چې راغی هغه پیغمبر هغه احمد راغی نو بالبینات په واضح دلایلو باندې راغی قالو نو د خلکو ته وی هذا سحر مبین دا خو سحر ښکاره دی عیسی علیہ السلام دا ویلو احمد برازی دلته دې زمانه خلک وی دا خو دا غلام محمد قاریانی ته مراد دی یا ته بل مراد دی دا خو ته هغه نه دی مراد ولې هغه محمدو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نم محمد هم دے احمد هم دے بعضی وی اسم صفتی دے مخکینی کتابونو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نم هغه د احمدو په دې باندې عرب پویدو دغه یهودیان همو عیسایان همو مشرکان همو نور کافر همو اچھا اعتراض نه دی کړی په دې باندې ولې موږ ته عیسی علیه السلام خو ویلو چې احمد برازي او ته محمد دا چا دی ویلي ولې هغې ته پته وه دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم دی صفتي نوم یې دی چا اعتراض نه دی کړی کنی دا غټه یو موقع د اعتراض هغو ته پته و چې دا اعتراض داسې بیکار اعتراض به کېږي دې زمانې خلک راغله غلام محمد قادیانی وغیره نور راغله هغه وایي نه دا هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نه دی مراد دا ته غلام محمد قادیانی مراد دی بل څه وایي هلته غلام نه دی وایي دا څه دی غلامي نه دی ویلی احمد یې ویلی هلته خدا غلام دی چې تا چا به غلامي ومبشرا برسول یاتی من بعدی اسمه احمد او زیر ورکوونکی هم په یو رسول باندې چې راځي به زمانه رستو را روان دی نو متصل را روان دی زمانه رستو زمانه او د هغه په منځ کې بیا بل پیغمبر نشتی زه راغلی ما نو زمانه رستو متصل را روان دی محمد صلی الله علیه وسلم کدل د گدات مراد میں دا خصو سوا کالا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نرستو دغه سوال سما صدې کې پیدا شوه ده نو دا د مراد شو الته کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر نږدې وتا عیسی علیہ السلام ایوب عیسی علیہ السلام یحیی علیہ السلام دا په یو دور کې پیغمبرانو نو داغین رستو چې راغلی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم راغلی اولو اعظم پیغمبرانو کې عیسی علیہ السلام دے نو ورپسې رسول الله صلی الله علیه وسلم دے بل بګی منځ کې نشتی اولو اعظم وی 15 پیغمبران دی عیسی علیہ السلام دے نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دے نو مخ کې چې لاشي نو موسی علیہ السلام دے نو داغه چې مخ کې شي نو موسی دا ابراهیم علیہ السلام دے نو داغه چې مخ کې شي نو نوح علیہ السلام دے دا 15 دي فلما جاءهم بالبينات نو کله چې راغې دي ته رسول الله صلی الله علیه وسلم په واضح دلایل باندې قالو نو دی خلکو وی
هذا سحر مبین چې دا خو دې سحر کارا دا سحر دې دا کم سچ دی وای او دا سړی په خپل باندې دا پیغمبر دا خو ساحر دی بنی اسرائیل وې دا خو ساحر دی منکران وې دا خو ساحر دی قرآن کریم کې ګڼو ځایونو کې ویلي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ویلي نو چا ویلي کافرانو ویلي دغه منکرانو ویلي دا ساحر دی او دا سحر دی قرآن کریم چې دا ناسړي سره راکاږي چې کله یو سره د پیغمبر د قرآن کریم سنه زړه کې سو مینا محبت یې چې زه په دې باندې پوه شوې نو راکاږي سره څوک چې پوهېدو په دې معنا باندې مقصد باندې پوهېدو چې هغه راکو دي ډېر خلک داسې وو قرآن کریم چې او واورېد مسلمانان شو قرآن کریم چې واورېد نو د نورو علمونو نه د نورو کتابونو نه زړه تور شو دا څه شی دی هغه فضل کتابونه دي اصل کتاب خدا دی ومن ازلم نو سو دی غټ ظالم ممن افترى على الله الكذب دا هغه چا نه چې جوړې کو په الله باندې دروغ او هو يدعى الى الاسلام حال دا چې داخله دا سړی دا خلق را بلل کی اسلام طرف ته دا مکذب دی دا افترا کوونکی دی دا غټ ظالم دی را بلل کی اسلام ته والله لا يهدي القوم الظالمين ولا هدایت نه کوي قوم ظالم ته او ظالم دی ظالم ته الله هدایت نه کوي یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم دا خلق واړي سواړي لیطفئوا نور الله چې مړه دي کی رڼا د الله په سمانه په دغه دروغ ویلو باندې درو جوړولو باندې یریدون غواړي دا خلق په دې دروغ جوړولو سره لیطفئوا نور الله چې مړه دي کی رڼا د الله رڼا د الله دین دی د الله کتاب دی رڼا راغل نور د الله راغل کتاب د الله دی لیطفئوا نور الله چې مړه دي کی رڼا د الله دین اسلام دی مړ کی دین اسلام دی ختم کی نو په سبانه نور مړ کول کیږي نو بعض خلک نور رڼا مړ کوي دیو مړ کوي نو بیا فاهم په خپل خلو مړ کوي نو دیم لګیا دي په خپل خلو باندې نور مړ کوي قرآن بندي په خپل خلو باندې پوکی کوي چې بند شي یا بیا فاهم په خپل افواګانو باندې په خپل دروغ جوړولو باندې افواد وي افواههم په خپل افواګانو باندې دا لارنا بندول غواړي الله وی نه ته به لګیا ایسے پوکی بکے یو وی گرگٹ تے کرباڑے دیم لګیا دے خلا مریو پر سے پوکی کئی ابراہیم علیہ السلام پا اور کیو دے پر آتا غزینا مری بے پر سوالا پوکے بے کاؤ سا پارا یا اور تیز شی استا پا پوکی مانی تیزی گی دا پا ستا پا خلے باندے ستا پا دے اسخا خلے باندے ستا پا دے پوکو باندے ستا پا دے ابتراگانو افواگانو باندے دا اللہ رنا نمڑ کی خواہ لیکن کیا بھئی خلق کوششو نا بکے چی مڑے کی نمڑ کی خواہ ولے واللہ متم نورہی اللہ مکامل کون کے پورا کون کے اخپل دین لرا اخپل رنا لرا ولو کرے الکافرون اگر چی کافرانی بدگنی کافران بدگنی دا خبر بدگنی چی قرآن دی خورشی قرآن دی ویلیشی دا بدگنی نا اللہ وی اسڑ دی اوچوی کافرانو ولو کرے الکافرون اگر چی کافران بدگنی اسڑ دی اوچوی ہوئی هو اللذی ارسل رسولہ بالہدا اللہ غزاتے چرا لے گلے دے خپل رسول رب ہدایت باندے ہدایت صدے قرآن دے سنت و دین الحق او دین حق باندے را لے گلے لیوزہرہو شرائع و احکام باندے را لے گلے لیوزہرہو علی الدین کلے دے دا پارا چی غالبی کی پٹولو ادیانو باندے
دا دین به غالب کیږي په ټولو ادیانو باندې به زور ورکیږي. نو اوس چې ګورې نو دین غالب دی په ټولو ادیانو باندې انفرادي طور باندې. څومره چې ګورې مسلمانان چې څومره ګورې هغه د ټولو نه زیات دي. یهودیانو نه زیات دي، نو نصرانیانو نه زیات دي، نو د یهودیانو د هندوانو نه زیات دي، نو د سیکانو نه زیات دي، د هر یو نه زیات دي. لیکن چې کله هغه ټول یو ځای شي نو بیا هغه زیات دي. خو د هغې باوجود هم مسلمان دی لږ دي، لیکن د کافر په سترګو کې اصغی دی. هو الذي ارسل رسوله بالهدى، الله غزات چې را لېږلی دی خپل رسول لره په هدایت باندې او په دین حق باندې، یظهره علی الدین کله، دې دپاره چې غالبېږي په ټولو ادیانو باندې، په ټولو ادیانو باندې به غالب کوي، زورور کوي به، لپاسه کوي به او لپاسه کو. ولو کرہ المشرکون، اگر چې مشرکان بدګني نو بد دي ګني، نو خپه کېږي، خپه دي شي، شل پېرې دي خپه شي، زړه چوي جو شل پېرې دي وشوي. سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح بیانی د الله دپاره څه چې په اسمانونو کې یا چې په ځمکو کې، وهو العزیز الحکیم، الله دی غالب حکمت والا. یا ایها الذین آمنوا، اے مؤمنانو، لم تقولون ما لا تفعلون، ولې وایي تاسو هغه څه چې کوئ نه، کبر مقتا عند الله، ډېره بده ده، ډېره زیاته غوسه کوونکې ده د الله په نسبت باندې دا خبره چې وایي تاسو ما لا تفعلون چې کوئ نه. ان الله يحب الذين يقاتلون، یقینا الله خوښوي هغه کسان یقاتلون چې قتال کوي، جنگ کوي، فی سبیل الله په لار کې، صفن سب بستئی، صفن صف کی کلک کا نو بنیان مرصوص، گویا کہ دا دیوال لے سیدسی کے، دا دیوال لے چنا گٹ. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، کلچوی موسیٰ علیہ السلام لے قوم اقبل قوم تے، یا قوم زما قوم لما توزوننی، تاسو ولی تکلیف را کوئی، مال وقت تعلمون انی رسول اللہ علیکم، یقناً تاسو پوئیږئ په دې باندې چې زه د الله رسول یم تاسو ته رالیږلی شوی. فلما زاغوا، کله چې دوی کاږه شوه، زاغ الله قلوبهم، نو الله کاږه کړو زړونه د دوی، والله لا یهدي القوم الفاسقین، الله هدایت نه کوي قوم ظالم ته، فاسق ته. وإذ قال عیسی ابن مریم، او کله چې وی عیسی ابن مریم، اے بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم، یقینا زه د الله رسول یم تاسو ته رالیږلی شوی، مصدقا لما بین یدی، تصدیق کوونکی یم د هغه څه چې مخکې زما نه من التورات، د تورات نه، مبشرا برسول یاتی من بعدی اسمه احمد، او زیری ورکوونکی یم په یو رسول باندې چې راځي به وروستو زمانه چې نوم به د هغه احمدي. فلما جاءهم، کله چې راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم بالبینات، په واضح دلایلو باندې، قالو، نو دې خلکو وی هذا سحر مبین، چې دا خو د سحر ښکاره. ومن ازلم، او سوک دے غټ ظالم، ممن افترا علی اللہ الکذب، دا غچان چې جوړیږي په الله باندې دروغ، او یدعی الاسلام، حال دا دی چې را بللی کېږي دی اسلام طرف ته. والله لا یهدی القوم الظالمین، او الله هدایت نه کوي قوم ظالم ته. یریدون لیطفئوا نور الله، دا خلق غواړي لیطفئوا نور الله چې مړه دي کړي رڼا د الله بافواههم په خپلو خولو باندې. والله متم نوره، والله پوره کوونکی خپل نور لرا، ولو کرہ الکافرون، اگر چی کافرانی بدگنی. هو الذی ارسل رسوله بالهدى، اللہ غزات تے چرا لے گلے دے خپل رسول را په ہدایت باندې په دین حق باندې، لیظهره علی الدین کله، دې پاره چې غالبی کی پټول ادیان باندې، ولو کرہ المشرکون، اگر چی مشرکان بدگنی. اللہ رب العزت مولا قرآن و سنت باندې عمل کو توفیق راکړي. اللهم اغفر سبك متبسم ربنا سلام عليكم. السلام